बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़म प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और तासो गोरे माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाज़रीन वړاندې ویلاګس کې مونږ دا وکتل، مونږ دا ډسکشن وکړو چې فیټي لیور څه ته وایي، فیټي لیور علامات څه دي، د دې پیچیدګۍ څه دي، د دې تشخیص څنګه کیږي او د دې علاج څنګه کیږي. نن په ویلاګ کې به مونږ یو ډېر اهم اسپیکټ باندې، یو اهم د دې روح باندې خبره کوو چې کله د فیټي لیور علاج شروع شي نو خپل مانیټرینګ څنګه پکار دی، او بل دا دی چې علاج ختم شي نو بیا څه پکار دی چې دوباره د فیټي لیور ونشي. او دا ځکه ضروری دی چې دا فیټي لیور علاج مقصد صرف فیټي لیور ختمول نه دي، د جګر چربي ختمول نه دي، بلکې داسې طریقه اختیارول دي چې دا فیټي لیور دوباره رانشي. نو د دې ویلاګ کې ټول لومړنۍ خبره خدا ده چې باقاعده میډیکل چیک اپ. د ټول نه امپورټنت او ټول نه اهم خبره دا ده چې خپل باقاعده میډیکل چیک اپ تاسو کوئ. که تاسو ته فیټي لیور یا جګر چربي تشخیص شوی دی یا د دې علاج مو شروع کړی دی نو هر 3 نه 6 میاشتو کې تاسو ته څه ټیسټونه پکار دي. هغه کې د وینې ټیسټونه دي چې هغه ته لیور فنکشنز وایي، دي کې ALT او AST ټیسټ دی چې هغه د جګر سوزش ښيي، دي کې چې دی GGT ټیسټ دی چې هغه نه پته لګي چې جګر خپل کار کوي کنه کوي. دا سه لیپټ پروفایل، لیپټ د وینې کې چربي ټیسټونه او د شوګر ټیسټونه دا امپورټنت دي، چونکی د شوګر او د لیپټ له وجه نه فیټي لیور جوړیږي. دې سره سره هر شپږ نه 12 میاشتو کې یعنی کال کې یو یا دوه ځلې الټراساوند او فایبروسکین هم ضروری دي چې پته ولګي چې تاسو جګر چربي په ځای ولاړه ده، صفا شوه یا خدای مکه دوباره خو نه ده راغلی. د دې مانیټرینګ سره تاسو دا پته لګي چې تاسو جګر چې کوم علاج کړی دی هغه څومره فایدهناک دی او آیا هغه فایده خو ختم نشوه. دین علاوه ویم چې امپورټنت شی دی په د مانیټرینګ کې هغه دی چې صحتمند لایف سټایل اختیارول او ساتل. علاج خو به ختم شي یا به د شپږ میاشتې علاج یا به د کال علاج وي یا کېدای شي دینه لږ څه وایي، خو تاسو لایف سټایل چې کوم چینج کړی دی یا کوم هیلدی لایف سټایل واخسته دی، طرز زندگی هغه سفر نه ختميږي، بلکې چې کوم عادتونو کوم چینجز لوجه نه تاسو جګر نه چربي تللی وه هغه هیبټس په تاسو دغه سي جاری ساتي. د کې شامل دي وزن باندې قابو ساتل. که تاسو صرف 0.10% وزن کم کړئ نو د دې سره تاسو بدن باندې تاسو په فیټي لیور باندې کافي فایده راځي. دین علاوه متوازن خوراک کول چې هغه کې سبزیان دي، فروټ دي، دالونه دي، مهې دي، زیتون تیل دي، دې سره تاسو جګر باندې فایده راځي. دین علاوه خواږه سیزونه، چینی، ګوړه او پروسس فود نه مکمل پرهیز پکار دی. دې سره سره روزانه ورزش، ګرځېدل، منډه وال یا اني سپورتس یا گیم چې تاسو خوښ دی هغه ټول ضروري دي سره چې ګرنه چربي کیږي. کول ډرینکس او بیکری سیزونه مکمل پرهیز پکار دی. یاد ساتئ چې تاسو جګر چې دی هغه ته کمال نه دی پکار بلکې هغه ته یو ریګولر اکټیویټي پکار ده. او که تاسو روزانه د لک لک خبرو ته سوچ وکړئ نو تاسو به دا فیټي لیورز د وجه نه یو غټې بیمارۍ نه ځان بچ کړی شئ. دې سره سره داسې عادتونه دي چې هغه هم کول نه دي پکار، مثلا چې کوم کسان شراب وغیره څکي، نورې نشي کوي، هغه پکار دي چې ختم کړي. درد ګولۍ ډېرې استعمال نه دي پکار. د عام چې کوم د غیر مستند د هربل پروډکټس دي هغه استعمال نه دي پکار. دیسي ټوټکې نه دي پکار. کله نه کله داسې زونه جګر ته ډېر زیات نقصان ورسوي. دې سره سره چې دی خپل خوب پوره کوئ، د خپل دماغ چې دی منټل سټرس ختموئ، چونکې سټرس سره چې کوم هارمونز باډي کې راځي هغه هم سټیراید جوړولی شي. دې سره یو بل امپورټنت شی دی چې همیشه خپل نظر کلاو ساتئ. که خدای مکه تاسو ته فیټي لیور وو هغه ټیک شوی دی نو که چېرته تاسو ته بیا داسې ستړیوالی راځي، ستړي کېږئ، بدن مو خوږېږي، دردونه در کې راځي، ډوډۍ ته زړه نه کېږي، خېټه کې څه درد راځي، سترګو رنګ مو زیړ شو، سرمن رنګ مو زیړ شو یا تشم تازي،
ډېرې سرې شوې، نو عین ممکن دی چې فیټي لیور دوباره راغلی، نو پکار ده چې تاسو خپل ټیسټونه لږه وړاندې وکړئ او لږ مخکې وکړئ چې پته ولګي چې خدای مکا فیټي لیور دوباره خو نه دی راغلی. یاد ساتئ چې فیټي لیور چې دی دا یو وختي علاج نه دی بلکې یو لایف سټایل چینج کول دی. لایف سټایل ټول طریقه بدلول دي. دا جګر مثال د ستاسو ګاډي انجن دی، که انجن تاسو صفا ساتئ، تیل په ټایم پکې اچوئ، ګرمایش ته نه پرېږدوئ، نو تاسو د بدن ګاډي به هم ټیک ټاک چلیږي. نو دې لپاره دا ضروري دی چې هر شپږ میاشتې پس خپل چیک اپ کوئ، د وزن په شوګر باندې خیال ساتئ او مکمل خوب پوره ساتئ، صحتمند خوراک کوئ او دې نه علاوه خپل ځان لازماً اپډیټ ساتئ، نوې نوې طریقه، نوې نوې علاج، نوې نوې خبره فیټي لیور متعلق چې راځي هغې باندې ځان پوه کوئ. نو که زه اخر کې ووایم نو باقاعده ټیسټونه، صحتمند خوراک، روزانه ورزش، چې کوم نقصان دي عادات دي هغې نه ځان بچ کول او خپل ځان مسلسل اپډیټډ ساتل، مسلسل آګاهي، دا 15 داسې غټې خبرې دي چې هغې له وجې نه ستاسو فیټي لیور نه به همیشه دپاره خپل ځان خلاص کړئ او تاسو به یو هیلدي لایف سټایل سره یو هیلدي لایف، یو هیلدي ژوند تېروئ. انشاءالله ملاویږو به په بله ویډیو کې، هغه د دې سلسلې آخري ویډیو ده او هغې کې به موږ چې اوسه پورې څه ډسکشن وکړو هغې به یو خلاصه موږ بیا ځان پوه کوو، چونکې د فیټي لیور ما تاسو ته مخکې هم ویلې وه چې دا هغه ټاپک دی، هغه موضوع دی چې زما په چینل باندې ټولو نه زیات کتلی شوی دی، ټولو نه زیات په دې باندې ډسکشنز کېږي، ټولو نه زیات په دې باندې زما نه خلک تپوسونه کوي او چونکې دا هغه پخوانۍ ویډیوګانې زما کال 2 کاله زړې وې، نو ما وی چې کوم نوی نالج راغلی دی، نوی ریسرچ راغلی دی، هغې مطابق زه دا څیزونه ستاسو دپاره اپډیټ کړم. امید دی چې انشاءالله د دې سیریز سره به تاسو ته کافي فایده رسېدلې وي او تاسو به دا ویډیوګانې د خپل یار دوست سره، خپل رشته دارانو سره، خپل فیملی ممبرانو سره هم شیر کړي وي. که زما چینل مو سبسکرایب کړي نه وي اوسه پورې، نو ما تاسو ته ریکویسټ دی زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ تاکې د هیلث ټاپکس، د هیلث ریلیټډ چې کوم ډسکشنز کېږي چې تاسو ته په ټایم باندې رارسي. اجازت غواړم، خپل خیال وساتئ. خداحافظ.